عزیزان علماء لیکي چې د جبريل علیہ السلام نه لوی مقام په ملائک دنیا کې د بل چا نشتا. سلور ملائک مقربین دي، جبريل، عزرائیل، اسرافیل او میکائیل. او د سلور واړو ملائکو مختلف ډیوټي دي. په دې سلور واړو کې بیا لوی مقام چې دی هغه د جبريل علیہ السلام دی، ځکه چې هغه د الله او د هغه د محبوبانو په منځ کې قاصد او راز وړو اوس دا یو خناکه غوندې خبره ده، خو خپه نشئ نه پې دا خوند شاید چې تاسو اغستی دی او نه زه پې پوهېږم، ځکه چې دا کار مونږ کړی نه دی. سړی چې په چا مین شي نو د هغه معشوق او د دې عاشق په دې منځ کې یو رهبار وي. نو د عاشق په زړه کې مینه چې ده هغه د معشوقې نه د رهبار زیاتی، ځکه چې د ده د تمام عشق دارو مدار چې دی نو هغه د رهبار په وجه باندې. رحمان بابا د عشق بادشاہ هغه وی چې د هیبت رهبار پختل نشما، لهیبت رهبار پختل نشما، خدای از د سبای ویلی ویره بارتا. نن زما د محبوب طبیعت چې او غصناک غوندې و، نو دا منځ کې رهبار چې دی د ډېر روب نه د ده نه پوښتنه نشم کولی، هسې نه چې څه د غصې خبره یې ورته نه له هیبت رهبار پوښتلی نشما، خدای د څه به یې ویلي وي رهبار ته. نو رهبار هغه قاصد ته وایي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې. نو جبريل علیہ السلام چې دی دا رهبارو، دا الله او دا هغه د محبوبانو په منځ کې. او زما عزیزانو بیا دا الله هغه معشوقانه رنگ دی که خیالو کوي په دنیا په عشق کې د رهبار نه څه پټ نه، دا الله محبوبانه حسن او جمال دی چې هغه د رهبار تم پته نه وای. علما لیکي چې جبريل سره به څه وخت کې خبره کېده چې زما محبوب ته دا راز نن یوسا، نو په دغه وخت کې بم اویا زره حجاب د خدای او د په منځ کې، اویا زره حجاب. نو دا اویا زره پردو نال شاتانا آواز وشو چې زما محبوب ته نن دا آیات یوسا یا دا صورت یوسا یا دا دغه وجه و چې د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو. نو جبريل ته وی راځه کنه، ویل چې دې ځنه ز مخکې نشم. وی ولی؟ وی زه په عمر کې دې ځنه نیم تلې، کدی ځنه مخکې شم د الله انوار به تجلیات به مې وزر وسوځي.
نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبرئیل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرئیل اورېدو او دته به ویلې شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسي. بعض علماء لیکلي دي چې دته به حکم شو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا، خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته. نو گویا د قرآن کریم برای راس استاذ د جبريل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاذ د قرآن اغا الله او خو په واسطه د جبريل علیه السلام. په ذریعہ د جبريل بعضی وخت کې برای راس خبره د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، لکه هغه ته حدیث قدسی وای. حدیث کی مختلف قسم روایات، حدیث مرفوع دے، حدیث منسوب دے، حدیث فلان فلان. بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دیتا وئی چې دا الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه نه د چا په ذریعہ ورته نه شي ویلی شي. هغه بیا په درې قسمت. یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویلی. یو قسم دا دی چې پیغمبر ته پزړه کې القا شوی. یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راست دا الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده. نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم، یا برای راست د خدای आवाज اوریدلې، یا خوب لیدلې. اوس خوب باندې یو اعتراض دی. هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی اپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی؟ خوب دلیل دی او کنه دی؟ عزیزانو دا یاد لرئ چې دا ارچا خوب دلیل نه دی. دا ارچا خوب دلیل نه، لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی. داغه وجه دا ده چې د پیغمبر د ارچا خوب دروغ کې دی شي، لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کېده، هغه رښتیا دی. لکه یو روایت ده چاچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي. نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی، چاچه زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم، ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول. الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تا ته وایي چې زه محمد رسول الله. شیطان هر څه درته په خوب کې ویلې شي، هر خبره کولې شي، لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چا چې پیغمبر په خوب کې ولیده نو پیغمبر فرمایي چې امزي ولیدم، ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان زما په شکل ځان نشي جوړ. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نکته وا چې قرآن جبريل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي او لاندې راوړی دی. نو امام بیهقی وایي چې نه، برای راست आवाज بکیده
اوس دې مقام کې علما یو بل نقطه لیکي چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله خو یو جلک راته هم خایا کې دې شي د دړکې نظاره ده اوس یو بل نقطه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دا په څومره ځله راتلو باندې جبریل راوړي دي څومره ځله علما لیکي چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا قرآن دی او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلیری زرا کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله سلیری زرا کرت نو جبرائیل په کله کې دا راغلی چې ما خپل محبوب تاسته اخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو نو کله یو جلک خو ماتم علما لیکي چې د عشق دو مقام وي او دا عشق ټکه عزت چې وایم مال خدا سي په دغه غون راځي ځکه چې زمونږ د عمل کې دا عشق ټکه سب په دې آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسې سدد په خله مې ناراضي هغه ټکه چې دی ته وایم شرمېدل بے حیا بے غیرت قوم دی اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرامتوب طرف ته لاړ شي د آرامتوب او شیطانت طرف ته لاړ شي اوس لفظ عشق که تاسو وپېژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنا څه ده عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقۍ مینه تاو شي نو مینه بیا داسې اتاو ما غوندې روټي خلاص نه او زمونږ مون سره مینه ده جمعات تراغلی یو صاحب او چې دی جمعات نه وځو حج سره مینه ده لاړو بیت الله شریف ته چرالو په کراچۍ کې ګرام کالا کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج تلاړو چراغ مغازه د انګريزانو بودای په سر ده خدای دې غر کړه سر دې کل کړه نه دی په حج نوالته د امام شافعي په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کېنچی کړي تاسو خیال را حج سره مینه د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ مینه دې ته وای لقد ابو هريره مینه و د جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد ابو بکر صدیق مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عمر مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عثمان مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت علی مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې دا ابو هريره څنګه مینا لس ورځې وشوي چې روټای نه دا پړلې لس ورځې نه روټایشته نو بش مخامخ ناشته او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګور پیغمبر په خیال شوی ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی اوچ شو دلوګه اوچ
वरना जी टिक टाक न से क्या हो गए ورته یا رسول الله زما د خدای په ذات قسم وی که په دنیا د خدای کې مې نه دا هوشته چې روټای مې وخوړې نه مې دا هوشته چې وب مې اوسکلې نه مې دا هوشته چې چرته خې جامې مې واغوستې هوس مې صرف دا دی چې سترګو مې تا ته لیدلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې بس دا مې هوس دی چې سترګو مې ستا ملاقات کوله او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې مینا دې ته وي چې ابوبکر د لوی مالدار په عربو کې بل څوک نه و چې مدینه ته لاړو خو چې څونه ټوله باج کړ جارو یې والا کور کې لنګ والے دې کم ځای چې لنګ شلې دلې دې د کیکر پازغي ګندلې ستنتار نو جبرائیل علیہ السلام راغه غم داسې د بوجای لنګ والے دې او د کیکر پازغي په کې سوري ګندلې جبرائیل لنګ والے پیغمبر ورته ګوري وې دا ولي ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوه دی چې د ټول کائنات ملائکو ته ویلي چې تاسو نن د ابوبکر غوندې لنګ وهي مینا دې ته وي چې د حضور د وفات आवाज راوته د کورا حضرت عمر تور راويستا ول زما د خدای په ذات قسم وی کچا ویلې چې رسول الله وفات شو نو سپته سر پرې د مرګ به وای یمنا د عمر دماغ کار پرې مینا دیتا وی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابی را پیغمبر را لګلې ما لور و دومت څخه پیسې را ته پکا پیغمبر را لګلې وی چې وی ته خو مخکم راغلې وی مخکم د خدای په نامه غوښتې وی تاسل روپے راکړه اوس پیغمبر را لګلې ما چې صداغه په خاطر راغله حضرت عثمان د ټولو خزانو کندیانه ورته په جولای کې وای وې د محمد رسول الله په خاطر دا ټوله خزانه یو اصل لاړو پیغمبر ته وې چې یا رسول الله ما سره عثمان دسي چلو راوي ورته عثمان د په خدای په نامه د 100 روپے ورکړي او زما په نامه د ټوله خزانه ورته واله ورته یا رسول الله ستا په نامه مې زکه ټوله خزانه ورته واله کړې چې کته نه وې دادا سه خدای به ما ته چا خودلې دا دومره خدای چې ز پیژنم خو ستا په برکت پیژنم نو کته نه وې دا به ما ته چا خودلې نو ستا په وجه زکه ټوله خزانه مې په قربان مینا دیته تاسو خیال راکړئ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د مینې معنا دادا دی مینې ته په عربي کې عشق وای او د عشق معنا دادا چې د عاشق د هر رګ نه د معشوق مینه توشي نو تاسو اوس په ایمان وای چې دا جمعات کې تشریف فرمایي او زه درته په منبر ناست یم چې تاسو د هر رګ نه د خدای مینه توشوي ده اوای په ایمان دا مزګزاري هر رګ نه تاو ستاسو د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو ده ها نه نو معاملې څنګه شو چې د چا د هر رګ نه د خدای مینه تاو نه او د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو نه
هغه خلق باندې د جنت بوی حرام بوی کلو خبره ده مونږ کې چې څوک مړ شي څوک په درېیمه ورځ ورشئ او قبر یې پرانیزئ حال یې وګورئ لاندې چې څه کار کېږي ورسره دې زمانه کې چې څوک مړ کېږي تاسو قصدن په درېیمه ورځ ورشئ او دا قبر یې پرانیزئ اگر چې قبر پرانیسته جایز نه دي ناجایز دي خو دې پرانیزه او وی ګوره چې څه کېږي ورسره څوک چې راکې مړ شي زمون قبرونه د اور تنور زمون قبرونه د لړمانو تنور زمون قبرونه د مارانو تنور زمون قبر له د جهنم شغلې را ننوځي نو د دې قوم د قوم خدای په عظیم قهر گرفتار قوم د قوم ټول پاکستان بلکې سمره دنیا کې اسلامی ممالک چې دي ټول عیاش او د خدای په عظیم قهر عرب ممالک وګورا ترک وګورا مصر وګورا پیرنګیان یورپ په دې هیر شي یورپ په دې هیر شي چې داخله د دوی عیاشي وګوري پیرنګیان میمانه په دې هیر شي چې د دوی کرتوتونه وګوري دا درته دا اورېدو نه مالی دلی زورغلم ما خزي او نر بربند لیدلی دا چې کم نن د پیغمبر قوم ځان ته وایي انګريزان بدیهیر شي په پیښور کې وګورئ څه حال دی پنډای کې وګورئ څه حال دی بیګاوي په پنډای طوفان راغلی مال طوفان لا په سم نه دی راغلی په اسلام آباد وای طوفان په اسلام آباد لا چرته طوفان اسلام آباد کې ورشه وګوره سکیږي انو می په خدای دې د صدر ایوب بیړه غرقه کی چې په دې ځای اسلام آباد کې په دمخانو اسلام آباد نمونه یې تورشه د های کورټ سره نشترحال وګوره عبدالرب نشتر وګوره داغه نامه په دمخانه باندې د دله قوم په بایسکوپ باندې د فردوس نامه نه وایي نو زما عزیزانو عرض می داو چې طوفانونو انتظار کوای پرون را چتچاوي مومندو کې ډېر بد حال مال بد حال ارزه کې برازي تماشا وکوای د ځان خیر غواړه ما تسوي ورشاغه خلق توا چې په 50 زره روپے ووټ خرڅ کړي چې په 2 کروڑه روپے منبران اغستی دي او په 2 کروڑه روپے سنیټرای اغستی دي ما ته ورشاغه راونی سکه هغه ملکان راونی سا چې د یو ووټ 50 زره روپے د دې قوم په سر اغستی کړي دي نور بم خدای رانیس نور تماشه بد ځان کوي سم چې خوخه دا کوي اے سلام توپ باندې دا دل قوم صرف نه کوي اے سلام توپ سم چې خوخه دا کوي حساب به په لوی لاور کیږي پته بلګي چې پاتې شو دا چې د حکومت صحیح حکومت کم حکومت شته حکومت خو په دې ملک اړو شته نه تاسو ورشئ د دې حکومت تماشا وکړه په خدای قسم چې د ملک کور روان شي دوی خاندي دا افسوس ټکه چې په ریډیو یا په اخبار کې راشي دا افسوس ټکه ماغه سیکریټریانو ور کړی هغه
لوی ګورو نانک چې دی هغه نه ویلي چې ډېر افسوس دی چې د پلاني کور وران شو دا هغه سکرټریان مې کټریانې ورکړي په تاسو څوک غمجن غلام قوم وی او 43 کاله او مغسې غلام یې تاسو آزاد شوي نه یې آزاد نه یې په دې ملک سرمایه‌دارانه نظام دی دیو خر بلار شي غویا براشي غویا بلار شي خر برازي خر بلار شي غویا برازي خبره بم دغه سي تاسو بم دغه د منګ کرونه یې کې منګ کا خاورې کنه او خاورې دې پدا همدغه منګکان به او پدغه کوسو کې بغرځي یا بغاډي ګرځوي او یا بچي د پولیس بمني سیرانی دي گاډ وانه ما تا هم سره جنډه په گاډي لګولې و لګولې دی و نو دې ما زور پسې کړ زه چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډوي مور دې منډوي خزه دې منډوي تام نم د ټاک بڑوا جوړي ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو ګرځيږي او ټول تباہ سمکار خدای چې چا سره څه کوي حق چې پولیس ته راونی سي کنه او ګناګار نه په بلی ګناه کې خدای رانی ولې په بلی ګناه مجستریټ دې چې راونی سي په بلی ګناه کې خدای رانی هغه ورځ یو دکاندار یې ونیو ما وای په ایمان مال څه ګناه ده درک ول ګناه را کې نور څه نشته خدا غستو مې یو کانه ساتلې او خرزول مې بل ساتلې دارانی تو په دې قوم کې شته کې نشته دا غستو یو کانه او د خرزول بل کانه دا سي قوم دې د تلې په دې ډنډه نه ده په دې ډنډه کې پارا چولی پارا نو چې دا ستله دغه کې نو ګلچ ولا ور کې پارا دې طرف ته لاړ شي نو دا شی والا شی سبلا ورته یغه پلیټ باندې ادرون والا وی لګ می خواګه درکړ التا پاره التا غټ طرف درون کړي د ډنډې تارونه لاندې وګد کړي توبه به وباسي چې د دې قوم د فراډ او د بېمانۍ نه دا لرګو والا نه دي دا ټیمبر مرچن والا یو خاصه خدای قهر په ملک نازل دی لرګي ګران یو دوی په ناب تول کې چې کومه کیسه کوي عقل بدیو بیا چې سوق دی ولا بوزي ا بوتلو والا ور سره وړاندې نه خبره کړي چې غواړو به پړتل راکا دیار کا غواړو به دیار راکا پړتل او دا خر دې نه پويږي زما بم په کې صد مور پي وي دا ټول قوم په دې کار عزیزانو سچ در سره کیږي خدای خدای هغه کلام هم پرې خېده چې کوم کلام په درويشت کاله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله هغه کلام هم پرې او د بدن د هر رګنم د خدای او دغه د رسول مینا نه دتاو نو دنیا مم تبادا او اخرت مم بیللې ده واخر